قهار او د جباریت په صفت کې نو داسې نه چې بیا مسله موږ ته ورانه شي. نو د الله چې کوم حقونه دي هغه هم ادا کول پکار دي، او کوم چې د مخلوق حقونه دي هغه ورکول پکار دي یا معاف کول پکار دي، او د هغې نه ځان دستبردار کول پکار دي. الله رب العزت ته موږ له توفیق راکړي. الله رب العزت دا کوم تراویح چې شوي دي تر اوسه پورې د هغه اول وخت نه دې وخته پورې چا لنډې کړلې او چا اوږدې کړلې، الله دې ټولې قبولې کړي. الله رب العزت دا څو ورځې پاتې دي دې کې الله رب العزت موږ له توفیق راکړي، او الله رب العزت زموږ په دې کې مغفرت نصیب کړي. الله رب العزت موږ په دې کې جنتیان جوړ کړي. الله رب العزت زموږ د جهنم کې ایک لسټ کې نوم لیکلی شوی، الله دې د هغې نه وران کړي. الله دې موږ جنت والو کې شمار کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. بس دی دعا کوم کی بس درود شریف وایي. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا الله زموږ څومره ګناهونه موږ کړلي، واړه ګناهونه دي، لوی ګناهونه دي، د ښکارې دي او که پټ دي، یا الله ټول معاف کړي. یا الله زموږ چې څومره مشران وفات شوي دي، د دې دنیا نه تللي، کشران دي که مشران دي خو چې مخکې تللي، یا الله ټول معاف کړي. یا الله ټول په جنت کې اعلی مقامات ورکړي. یا الله څومره چې ژوندي دي دې له قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق ورکړي. یا الله زمونږ واړه دي که زمونږ ځوانان دي که زمونږ مشران دي ټول دینداره کړي. یا الله زمونږ چې څومره شرعي صورتونه دي د خپلو غیبو خزانونه یې پوره کړي. یا الله دلته کې چې دا څومره خلک راجمع شوي دي د دې په زړونو کې چې څومره شرعي ضرورتونه دي، حاجتونه دي، یا الله د خپلو غیبو خزانونه یې پوره کړي. یا الله څومره چې قرضداري د قرضدارو د غیبو نه انتظام وکړي. یا الله څومره خلک بیمار دي، هر څنګه بیماری شي دا دلته کې دي که بل ځای کې دي، زموږ مسلمانان وروڼه دي، الله رب العزت ولا صحت کامله عاجله مستمره د دین خدمت دپاره ورکړي. الله رب العزت ته زموږ حامی و ناصر شي. الله رب العزت ته څومره مسلمانان زموږ چې بې قصوره په جیلونو کې پراته دي، الله رب العزت ته په خیر و خوشحالو سره خپل کورونو ته راورسوي. الله رب العزت ته زموږ په دې ملک باندې د امن صادر خور کړي. الله رب العزت ته د پاکستان حفاظت وکړي. الله رب العزت ته د دې پاکستان قانون قرآن وګرځي. الله رب العزت ته د دې کې چې څومره مساجد دي، مراکز دي، خانقاهونه دي، مساجد دي، الله رب العزت ته د ټولو حفاظت وکړي. الله رب العزت ته زموږ حامی و ناصر شي. الله رب العزت ته د حرمین شریفین حفاظت وکړي. څومره مسلمانان دي هر ځای کې چې دي د دین خدمت کوي، الله رب العزت ته د هغې نصرت وکړي. الله رب العزت ته د هغې کوششونه قبول کړي. الله رب العزت ته څومره مسلمانان چې د کافرو سره برسر پیکار دي، الله رب العزت ته ولا الله ته د هغې امداد وکړي. الله رب العزت ته دغه مقابل کې چې څومره کافر دي الله دې نیست و نابود کړي. الله رب العزت ته څومره مسلمانان د کافرو په پنجه کې ګیر دي، الله رب العزت ته د هغې نه خلاص کړي. د دغې کافرو څومره چې مسلمانانو ته په بد نیت باندې دي، الله رب العزت ته د هغې هغه بد نیتونه هغې ته وګرځوي. الله رب العزت ته هغه په خپل ځانونو باندې اخته کړي. الله رب العزت ته دغه مسلمانان مظلومان خلاص کړي. الله رب العزت ته زمونږ د ټولو حامی و ناصر شي. الله رب العزت ته کله چې مونږ دنیا نه رخصتۍ نو الله رب العزت په هغه وخت کې مونږ رخصت کړي چې الله رب العزت زمونږ نه راضي. الله رب العزت په آخر کې د لوی کلمه زمونږ نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.